جنرال صاحب ما ویله د په سلو کې 80% یا 80% خلک پوه دي چې د سکچویان ګرده چې مثال دغه زموږ په ښه نه دی موږ دغه 80% یا 10% دغه ولې سترګې پټې کړي دي ولې څه نه وایي دا 100% نه دي دغه سروې که تاسو کړي وي یا مثال کوم بل هغه په افغانستان کې هغه خلک د کابل د ګوډاګۍ ادارې پلویان نه دي بلکې په حقیقت پوه دي چې حتی هغوی په امنیتي ادارو کې کار کوي موږ ډېر داسې عسکر پیژنو چې هغوی په دې پوهېږي چې طالبانو دا جګړه د یو سپېڅلې پاک او مقدسه جګړه ده لیکن چې دوی په مقابل کې ولاړ دي یو رقم ضدیت نیولی دي یو رقم اوس پکې راغلي په طالبانو داسې یو بدګماني کوي چې کیدای شي که موږ تسلیم شو طالبان به مو مړه کړي لیکن دا هېڅکله داسې ده نه د افغانستان ځینې خلک د تعصب له نګاه نه ځینې خلک د قوم پرستۍ له نګاه نه د ځینې خلکو ډالر سترګې نیولې دي جاسوسي یې کړې مزدوري یې کړې هغه خلک هغوی د کابل د ګوډاګۍ ادارې په طرفداري او څه کوي یا په اروپا کې میش خلک هغه د افغانستان په فیصدۍ کې مه حسابوئ هغه څوک چې اروپایي پاسپورټونه په جب کې دي سوسیال و تناس دي ټوله ورځ افغانانو پسې بد رد وایي هغه د افغانستان په جغرافیا او د افغانستان په نفوس او فیصدۍ کې مه حسابوئ هغه د دې په خاطر دا کارونه کوي چې له دخوا نه یو څوک اخطار ورکړي هلته هغه قبول سي یو څوک چې دومره بې ضمیره سي چې هغه د ګې کیس ورکوي هغه د راجیک سي د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې کوي یا دلته ځینې اقوام ځینې خلک دي چې هغوی په تیر کې ډېر ظلمونه وحشتونه کړي دي ډېر بربریتونه یې کړي دي لیکن د امریکایانو د راتګ سره هغه خپل ظلم یې دوباره بیا شروع کړ بیا یې غوښتل چې ځان د صحنې یو زمری جوړ کړي لیکن الله پاک ذلیله کړه رسوا شول له صحنې نه ورک شول خپل د جرمونو د پټولو لپاره اوس لګیا دي تبلیغاتي ماشین په کار اچولی ده او بس یوه خبره کوي چې جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې څه شی دې جوړ کړ د تا راتګ افغانستان ته په کوم معنا ته وې دا 40 کاله چېرته ته پرون د روسانو ګډاګی وې نن د کابل د امریکانو ګډاګی وې نن د پمپ سفر قطر هېواد ته او هغه تصویران چې مونږ ولیدل یقیني د مځکې او د اسمان توپیر لري زه یو له هغه عکسونو نه تاسو ته کوشش کوم چې دلته یې واچوم نو تاسو په خپله بیا قضاوت وکړئ تاسو په خپله وګورئ چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې حالت څه شی ده اتللی پلاوی هلته څه کوي آیا په قطر کې د طالبانو غوښتنې منل سوي که د دوی طالبانو له امریکا سره د شوي تړون بافشاري وه چې دا تړون به متن د دې خبرې وي له همدغه تړون نه به شروع کیږي کابل ګوډاګۍ ادارې ویلې نه منم اوس یې تړونه مو منه او فقه حنفي مو منه څه چې طالب ورته ویلې هغه یې ټول پې ومنه دې نه وروسته مذاکرات شروع کیږي یا به مذاکرات پای ته رسېدلي وي یا نه امریکان به له افغانستان نه وځي موږ به له خیره سره نه وادې اورېده بیا پې ورځونو چې څه کیږي که نه د همدې شیان سره مبین صاحب هغه عکس را نشوی وستلی هر څه مې وکړ چیرې زه کوشش کوم د ما د واتساپ خلاص ته د ما مایک بند که زه به انشاءالله هغه راوړم الله پاک مقدرمان که ته بیا خبرې وکړه دا کوم یو عتیق الله ظهیر صاحب ګورئ دغه تصویر ډېر بګنونکی شرمونکی له خجالت او له بېننګۍ نه ډک تصویر ده هغه ښځې چې دوی لیږلي دي هلته د افغانستان په نمایندګۍ باندې د خلکو په نمایندګۍ باندې تر څو له طالبانو سره مذاکرات وکړي له یو یهودي سره له یو صلیبي سره له هغه چا سره داسې اوږه په اوږه ولاړ دي چې نه یې دین د موږ په سره په هغه کې ده نه یې رنګ د موږ د افغانانو سره سمون خوري نه یې سترګې سمون خوري نه یې ژبه سمون خوري یو څنګ کې یو پیشخوټکه چې د بامیانو والي وه مخکینۍ او فقه جعفریه یې غوښتله یو څنګ کې دا ده په دې بل څنګ کې هغه بله جنابه ده بیا دې خواته دا بله دوه ښځې نورې دي یو د خلیلزاد په څنګ کې ولاړ ده اوس نه پوهېږم چې دا د خلیلزاد ښځې دي دا د پمپو ښځې دي دغه خواته بیا دغسې ده د امریکا سره شوي تړون باندې مخالفت کوه
دا خنزیر دې ته بیا پسې وګوره، د دې د پکول ته ګوره، دې د ګیرې ته ګوره، بیا دا څنګه مړې سترګې ولاړ ده. ته څنګه ځان ته پښتون وایې، ته څنګه ځان ته مسلمان وایې چې د تا خور د یو امریکایي په څنګ کې ولاړه ده، د بل شوده ته دا پوزې سې تړلی، دا پوزبند دې سې اچولی. ته انسان یې، ته خر یې، ته وجدان لرې که نه لرې. دغه ښځه دې چې د دې تر څنګ درولې ده، دا ضمیر ته لرې، غیرت لرې که نه؟ دې بل شفتل سارې دې بې ناموسه ته وګوره، دې ته بیا پسې وګوره. دا خو پرېږده، دا خو اسیم امریکایي ده. دغه خره ته بیا پسې وګوره. دوی به ځانو ته نران وایي. تاسو به سبا د ملت ته په کومو سترګو ګورئ؟ قطر هېواد ته مو ښځې د همدې دپاره ولې د امریکانو په چوپړ کې یې واچوئ؟ بیا همدغه شی، همدغسې ژوند له مونږ نه م غواړي، همدغسې دیموکراسي بیا له مونږ نه م غواړي، همدغه جمهوریت له مونږ نه م غواړئ. طالبانو نن بیا دوی غوښتنه کوي چې د قطر په مذاکراتي ټیم کې ورسره ښځې نشته. د همدې دپاره ښځې ترې غواړئ چې بیا د پمپو، د ټرمپ او د خلیلزاد په څنګ کې ودروي، یا د نورو امریکانو په څنګ کې ودروي. شرم لرئ، غیرت لرئ، وجدان لرئ، ضمیر لرئ. دا زه خبرم نه یم، عکس بیا بدل شي. ښه مهرباني. مبین صاحب ډېر ښه خبرې دې وکړلې. په دوی کې تر شرنګایه ونسه، تر شرنګایه ونسه راځه تر هغه کشره پورې د هغه راوستی، زه په هغه باندې خبرې کوم. هغه د مخکې اچولی یم. خبرې وکړې، مو ځکه دا راوستم چې په دوم وغږېږي، خو ونه غږېدی چې دا عکس نه مبین صاحب. خو د دواړو توپیر شاهین صاحب وګوره که نه، د مځکې او د اسمان ده. اوس هغه عکس وګوره او دا وګوره، څومره توپیر دی. هغه اتلان وګوره، دوی چې مونږ هغه کوي، مونږ ته یو خبره کوي، یو دغه عکس دی که لږ غټ که شاهین صاحب ډېر خوند به وکړي. وای مبین صاحب نه کېږي، ولا نه کېږي. زه پرېږده به هر حال هر ملګری کولی شي چې د موبایل په سکرین باندې زور لا مبارز صاحب ډېر زیات ستونزه ده په هغه کې دی، مایک کې دی. چې دا مایک خلاص کې نو دا ټول هر څه بس هغسې ته ورته ووځه بېرته شاهین صاحب دا راجع کېدی چې دا ستونزه یې حل سي. ګوره توپیر، هغه هم افغانان دي شاهین صاحب، صحیح ده؟ دا هم افغانان دي، هغوی هم د همدغه هېواد دي، دا هم د همدې هېواد دي. صحیح شو؟ توپیر په څه کې ده؟ چې دا خلک غیرت لري، دا خلک ضمیر لري، دوی وجدان لري، دوی د افغانانو رښتینې اتلان دي، دوی د افغانستان رښتینې مشران دي. ته خدای دې تصویر ته وګوره، دا له یو داسې هېواد سره تړاو لري دا سړی، ده ته وایي ملا برادر اخوند. دا له داسې یو هېواد سره تعلق لري چې دا هېواد ایټمي هېواد نه ده، دا هېواد تیل نه لري، دا هېواد ګیس نه لري، دا د داسې یو هېواد په مشرۍ باندې ده چې خلک یې د فقر د زندګۍ لاندې ژوند کوي. دا عکس څه شو؟ مبین صاحب هغه قاطع شو، په خپله راوړم یې بېرته، هغه دا د ویډیو یې درته راوړم، ویډیو یې راوړم درته. مبین صاحب ویډیو یې درته راوړم، عکس ویډیو کې به عکس راوړم. عکس دا خلا مقادره که ښه. اوس دا ویډیو ده وګوره. او دې خواته د یو سوپر پاور هېواد، د یو ایټمي هېواد، د یو زبرځواک هېواد، په ټولې نړۍ باندې د حکمرانۍ خوب لیدونکي هېواد مشر ولاړ. وګورئ چې دا مغرور انسان، دا ویاړلی انسان، دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو افتخار، وګوره څه رقم ولاړ. او دې ته وګوره، د دواړو ترمنځ څوک توپیر کولی شي چې اوس دا د یو ایټمي طاقت لرونکي هېواد مشر ده او که دغه تیزان پمپو. دا که چېرته یو داسې چاته وښیې چې هغه د افغانستان له جغرافیې سره نابلده وي، هغه د افغانستان له حالاتو نه وي خبر، پیر ورته وښیې چې په دې دواړو کې مقایسه وکړه، په دغه ولاړو کسانو کې کوم د نړۍ د ابرقدرته ده، کوم یو ځواکمن ده، کوم یو پیاوړی ده.
د الله په ذات قسم په دې تصویر به درته لاس کړي. دا دومره پیاوړی تصویر، پیاوړی اراده، پیاوړی شخص. دا ولې دومره پیاوړی ده؟ دا ځکه پیاوړی ده چې د افغانستان غیرتي ولس د دوی په یوه اشاره او په یوه قومنده باندې له خپل وجود نه بارود تاووي. دا ځکه داسې ویاړلی ده. دا طالب جان غوندې فوج لري، دا طالب جان غوندې اردو لري، نو ځکه د هیچ چا په قصه کې هم نه دي. او انشاءالله العزیز وخت را روان ده. دا ځوان وګوره، دا وګوره، دا هغه څوک ده چې د ګونتانامو زندان زولنې او تکلیفونه په ایمان کې د یو نوک قدر تغییر رانوسته. که تنازل کولی دې سړي باید کړی وی، ځکه د امریکایانو په اسارت او په زندان کې و. دې سړي باید د امریکا اوامر او فرمایشونه منلی وی چې په زولنو کې و. د امریکا له زولنو له وحشتونو نه راخلاص سوی پیاوړی انسان، له غیرتونو او له شجاعت نه یو ډک انسان، نن د نړۍ د ابرقدرت مخکې داسې ولاړ ده لکه غر غوندې. دا هم افغانان دي او هغه هم افغانان دي. شرم او غیرت لرئ، وجدان لرئ، ضمیر لرئ، که نه لرئ ورشئ د طالب په انسټیټیوټ کې یو 15 ورځې تېرې کړئ، هلته یو څو ورځې د هغوی نه زده کړئ. سیاست، غیرت، ایمان، وجدان، ضمیر د افغانستان د هیواد تاریخ او د شملې تاریخونه ترې زده کړئ. تاسو هم ځانو ته افغانان وای. دغه په څنګ کې دا بل ورور دا دیم هم دغسې زندانونه تیر کړي، تکلیفونه تیر کړي، دلته ولاړ دا لکه غر غوندې، لکه فولادو غوندې ادارې دلته ناست. دغه شیخ صاحب محترم تاسو وګورئ، دا هر یو یې دلته وګورئ، تاسو مقایسه کوئ، د نړۍ له خلکو سره مقایسه کوئ. څوک به وایي چې دا تصویر تاسو یو چا ته وښیئ او ورنه پوښتنه وکړئ. لږ غیرت زده کوئ. د افغانستان خاوره خو زموږ ده، د افغانستان خاوره د دغسې اتلانو ده، نه د داسې شین سترګو، برک سترګو، ډرک سترګو. دې بیچاره ته وګوره، دلته مخامخ دې ته ملا فاضل ولاړ ده، ځکه دا یې داسې په ملا کوږ ده، پوه شئ. دلته مخامخ ورته یو غر ولاړ ده، نو ځکه دغه بچی ورته ولاړ ده. دا وګوره ماشاءالله دغسې هستۍ موږ لرو. لاس د خلاص امریکا پړت پړتونه کې هغه امریکانو وایي چې دا خلیلزاد د مذاکرات ډېر اوږده شو، نو دا زوی وینئ، دا ملا فاضل د طالبانو د وخت نظامی قومندان، دا هغه ځوان او هغه بچی و چې د افغانستان د ازادۍ په خاطر تقریبا 14-15 کاله په زندان کې تیر کړل. زنځیرو کې پروت و، په داسې یو وحشي زندان کې پروت و چې هیڅ انساني حقوق یې نه درلوده. دا ځوان دی ورته ویلي وای که امریکان ډېر شوق د جګړې کوي، نو دا مذاکرات ختم کړي، راځئ چې بیا یې له سره شروع کړو. موږ داسې پیاوړو ارادو والا خلک لرو. ولې چې دا د قربانۍ په اول صف کې ولاړ دی. دا یې وایي چې زه قرباني ورکوم، تر ما څوک زیات نه دي. که چېرته دا خدا نخواسته غلامان وای، مزدوران وای، بیا تر هر چا مخکې معامله کوله. بیا ضرورت د غني پارک کې نه و، بیا د نورو خلکو نه و. دا جناب عباس ستانکزی، دا شاهین صاحب، دا شیخ صاحب محترم، دا هر یو په خپل ځای زمونږ اتلان دي. الله دې لري انشاءالله ډېر زر راتلونکي دي. تاسو ته زیری در کوم ان قریب په قطر کې روان بین الافغاني مذاکرات په کامیابۍ او د دې ملت د ارادو مطابق روان دي. هیڅ فکر ونه کوئ، انشاءالله هر څه سم ځي. زمونږ خپل غوښتنې د چا په فرمایشونو نسو تېرېدلی. زمونږ شرعي نظام، شریعت په افغانستان کې او عدالت. دا طالبانو موږ سره ژمنه کړې، دا به راکوي. موږ طالبانو نه بلډینګونه او اپارتمانونه نه غواړو. همدغه د څه شي ژمنه چې موږ سره کړی هغه ته نه غواړو. الله پاک مقدرمان که وروره دغسې د یو څه اتلانو عکسونه و، دا مې درته وښوده، او هلته مې د ابوتلانو، د ډمانو، غلامانو او ضمیر فروشانو هم درته وښوده. افغان مبارز صاحب ته مایک خلاص که کېدای شي ستونزه محل شوې وي. شاهین صاحب. بله جان راست.
مهرباني مبارک صاحب الله خوشاله کا ډیره مهرباني جنرال مبین صاحب صاحب ته دغه د پېښې دی هغه وګوره بره